خوږو اوریدونکو 21 اپریل 1526 ورځ ده. د دهلی نه 90 کیلومتر لرې موجوده بھارتی ریاست هریانه په ښار پانیپت کې د یو ډېر غټ جنگ میدان جوړ شوی دی. نن د دوه غټو خاندانونو او په تاریخ کې د دوه غټو کردارونو د ژوند او د مرګ فیصله کیږي. د دې میدان نه واپسی او یا تېښته نشته. یا به فاتح جوړیږي او یا به په دې میدان کې مقبره جوړیږي. یو طرف ته د پښتنو لودي خاندان دی چې د کوم سلطان محمد ابراهیم لودي دی. د دې خاندان اخرنی سلطان یعنی بادشاه دی، کوم ته چې سلاطین دهلی هم ویل کیږي. په 1451 کې د لاهور پټان صوبیدار بهلول لودي جوړ کړی لودي سلطنت اخرنی شهزاده دی. خاندان یې 15 کاله په دهلی باندې حکومت کړی دی. رعایت ترېنه ډېره خوشحاله ده. خو د ابراهیم لودي 9 کاله حکومت سرته رسېدو واله دی. نن یې د کابل د مغل حکمران ظهیرالدین بابر سره مقابله ده. ظهیرالدین محمد د 40 کالو دی. پلار عمر شیخ میرزا د فرغانه ترکستان حکمران دی. پلارنی نسب یې تیمور او مور قتلغ نگار خانم یې د لوی فاتح خاندان چنګیز خان د نسب نه ده. ظهیرالدین په خپل 12 کاله عمر کې خپل رونو او ماما ته شکست ورکړی دی او لوی نوم یې ترلاسه کړی دی. د کابل حکومت یې ګټلی دی. مور ورته د مینې نه شیر یعنی بابر لقب ورکړی دی. د مور او پلار د دواړو د طرفه ورته جنگجو فطرت ملاو شوی دی. د ظهیرالدین بابر په هندوستان دا 5مه حمله ده او دا ځل هغه د واپس تلو دپاره نه بلکې په دهلی د حکومت کولو دپاره راغلی دی. د ده سره صرف 12,000 فوجان دي، بلکې د ده په مقابله کې چې کم دښمن دی د ده سره 1,000 هاتیان او تقریبا 100,000 فوج دی. لیکن د بابر سره داسې هتیار دی چې د هغه د دښمن سره نشته دی، بلکې د دښمن دغه هتیار تر دننه پورې لیدلی هم نه دي. دا کم قسم هتیار دی؟ د پانیپت په دې اولنی تاریخي جنگ کې چا فتح ترلاسه کړله؟ څنګه یې ترلاسه کړله؟ د ګټلو او بیللو والا څه انجام شو؟ نن تاسو ته د تاریخ د پاڼو نه دغه معلومات درکوم. زه یم وحید خان تاجک او دا مهال تاسو په یوټیوب باندې مونږ هم کتلی شئ. که ملګري مو ګورئ تاسو نورو سره هم دا پروګرام شیر کولی شئ. ګرانو مینوالو، زه نن تاسو ته د هندوستان اولنی مغول بادشاه ظهیرالدین بابر قصه کوم. بابر ډېر هوښیار و. جنګونه او جنگي فتوحات به ورته په وراثت کې میلاو شوي. هغه پوهېدو چې په 12,000 فوج باندې د لودي 1,00,000 فوج ته شکست ورکول ممکن نه دي. دغه وجه ده چې هغه په کلاو میدان کې د مخامخ جنګېدلو په ځای دښمن ته په خپله سوچ، ذهن او حکمت عملۍ سره د ماتې ورکولو فیصله وکړله. د خپل فوج په 3 حصو کې تقسیم کړو. یو ګروپ یې ښی اړخ ته او بل ګروپ یې چپ اړخ ته او په منځ کې یو مضبوط ګروپ د جنګېدو دپاره تیار کړو. د دوی ټولو د حفاظت دپاره یې رکاوټونه جوړ کړل. د خپل فوج ښی اړخ ته ګروپ یې د پانیپت په خوله کې ودرو چې د ښار د طرفه پرې څوک حمله ونه کړي او چې دوی جګړه شروع کړي نو دغه ګروپ به په لودي فوج د شاته اړخ نه حمله وکړي. د میدان ګس اړخ ته ګروپ شاته یې خندق وکنستلو چې چېرته په دغه ګروپ د شاته نه حمله ونه شي او دغه ګروپ د دوی دفاع وکړي. د دغه خندق غاړې ته یې د لرګو مضبوط دیوال جوړ کړو چې چېرته په اس سواره فوجان پرې رانشي او نه پرې هاتیان راشي. د خپل منځني فوج مخې ته هم دغه حکمت عملي جوړه کړله. د لرګو حفاظتي حصار یې جوړ کړو او هغې شاته یې تیرانداز او ټوپک ماران ودرول چې که څوک رانږدې کیږي نو چې دوی یې نشانه جوړوي.
او دغه تیراندازو او ټوپکمارو شاته خپل د ټولو نه مضبوط هتیار ودرول. دغه هتیار خو نه خو لودي پوج د دې نه مخکې لیدلی و او نه ورته دا علم و چې دا څومره تباکون هتیار دی او دا هتیار و توپ. جی ها، د ظهیرالدین بابر سره 12 توپې وې چې هغه یې د لرګو د مضبوط دیوال نه شاته پټې ودرولې وې چې چېرته څوک یې نشانه جوړه نه کړي او دا توپونه هم د دې ځای نه په دښمن ګولۍ وورئ. په هندوستان کې دا هتیار په اول ځل د پانیپت په دې جنګ کې استعمالېدل. ابراهیم لودي د دغې توپونو نه ناخبره چې کله د پانیپت میدان ته د جنگ دپاره کوز شو نو بابر ورته د مخکې نه خپل جنگي جال خور کړی و. ابراهیم لودي وکتل چې دښمن په تعداد کې ډیر کم او صرف 100 زره دي نو خپل پوځ ته په دښمن د کلیعام حملې او سینه په سینه جنګېدو حکم ورکړ. ده هم هغه غلطي وکړله چې د ده نه 1.5 کاله مخکې راجاپور د سکندر اعظم خلاف کړې وه. یعنی ابراهیم لودي هم د هاتیانو سره د جنگ آغاز وکړو. چې کله د لودي هاتیان د بابر پوځ ته ورنږدې شو نو د بابر توپونو په هاتیانو ګولۍ ورول شروع کړل. د توپونو د دغه ډزو پړق نه هاتیان دومره ویرېدل چې واپس یې تېښته شروع کړله او خپل په زرګونو پوځیان یې په خپو کې وچقول. په دغه حوصله شکن وخت کې بابر د خپل اسبردار پوځ سره د لودي په پوځ د بجلۍ د پړق په شان ورپرېوتو. دا حمله دومره تیزه او زبردسته وه چې د لودي پوځ که د هاتیانو نه به ځان بچ کوو نو د بابر اسبردار پوځ به په نیزه وهو او که د نیزې نه به یې ځان بچ کوو نو هاتیانو به چقوو. چې کله سلطان ابراهیم لودي ولیدل چې جنگ یې د لاس نه تلی دی او پوځ یې د جنګېدو نوره حوصله نه لري نو د خپل خصوصي دستې سره درامخکې شو چې دښمن گیر کړي خو ولې په هغه د بابر پوځ د شاته نه حمله وکړله او مړ یې کړو. چې کله د ابراهیم لودي د مرګ خبره خوره شوه نو پوځ یې تېښته شروع کړله. بابر د پانیپت اولنی جنگ وګټو او په هندوستان یې د مغل سلطنت بنیاد کېښودو. خپل دارالحکومت یې د کابل نه آګرې ته منتقل کړو او د مغل د دې سلطنت 300 کاله نه زیاته عرصه په هندوستان حکومت وکړو. په هندوستان یو مسلمان خاندان هم دومره زیات حکومت کله نه دی کړی څومره چې مغلو کړی دی. بابر جنگ ګټلی و او د شکرانې په طور یې په پانیپت کې یو باغ ولګو چې ورته به کابلي باغ ویلی کېدو. په دغه باغ کې یو شاندار جومات هم جوړ کړو چې ورته بابري مسجد ویلی کېدو خو د ایودیا والا نه بلکې دا د پانیپت والا بابري مسجد دی. دا مسجد اوس هم موجود دی. البته کابلي باغ ختم شوی دی. د مسجد شاوخوا شنه بوټي بس د دغه باغ یادګار پاتې دی. نن دا مسجد د کابلي باغ والی مسجد په نوم مشهور دی. ابراهیم لودي هم بابر د پانیپت په مقام دفن کړو او قبر یې هم هلته موجود دی. د پانیپت د فتح نه پس د مال غنیمت سره په ډیر تعداد کې هاتیان هم د بابر په ولقه کې راغله. بابر د فاتحانه شان او شوکت سره دلی ته راغلو او دلته د ټولو نه مخکې حضرت شیخ نظام الدین خواجه رحم الله په قبر حاضري وکړله. د دلی په جامع مسجد کې د بابر د فتح په نوم خطبه هم ویله شوه. چې کله بابر آګره ته ورسېدو نو ده ته معلومه شوه چې د ده زوی همایون ته کوه نور هرا ورکړه شوې ده. دا کوه نور هرا د والیار راجا وکرمجیت د خاندان سره وه. بابر لیکي چې د دې هرې قیمت د دنیا د نیمې آمدنۍ برابر دی. همایون دغه هره خپل پلار بابر ته ورکړله خو بابر همایون ته واپس کړله. د بابر د لارې ټولې رکاوټې ختمې شوې وې خو بس یوه ورکوټې شانې مسله پاتې وه او هغه ده چې بابر خو په آګره قبضه کړې وه خو شاهي قلعه او شاهي خزانه د ابراهیم لودي مور سنبال ساتله او هغې د دغې حفاظت کوو. قلعه او شاهي خزانه بابر ته د حواله کولو په عوض دغې زنانه د خپل خاندان د مکمل حفاظت عهد د بابر نه واخیستو او د دې سره یې ترې 9 لکه روپۍ هم وغوښتې. د ابراهیم لودي مور یو محل د آګرې نه بهر د امیرانو دپاره جاګیر هم وغوښتلو. بابر دغه ټولې مطالبې ومنلې او دغه شان بابر د لودي دغې قلعې ته وردننه شو.
ابراهیم لودي مور په زړه کې پټ په پټه د بابر د قتل منصوبې جوړولې. دې د بابر باورچیانو ته رشوت ورکړو او په خوراک یې ورته زهر میلاو کړل. چې بابر خوراک وکړو نو الټې پرې ولګېدې او خېټه ډېره زیاته وپړسېدله. بابر فوري طور حکم وکړو چې دا خوراک دې د مفید او وفادار زناورو ته ورکړی شي. داسې دغه خوراک زناور هم بیمار کړل. د بابر طبیبانو په دغه زناورو تجربه شروع کړل او چې کم جړی بوټیو سره به د دغه زناورو طبیعت بهتر کېدو نو هغه به یې بابر ته ورکول او دغه رنګ د دغې جړی بوټو سره هم بابر او هم د هغه وفادار زناور د مرګ نه بچ شو. په دغه سازش کې ملوث 2 سړي او 2 ښځې ګرفتارې کړلې او ټولو ته یې په ځان له طریقو سره سزا ورکړله. د لودي مور ته بابر مور ویلی وه او ډېر احترام به یې کوو. هغه یې هم ګرفتاره کړله. مال، دولت او نوکران وغیره ترېنه قبضه کړل او په جیل کې بنده کړله. بابر په خپل کتاب تذکرة بابری چې د کم ترجمه هم شوې ده د بابرنامه په نوم کې لیکي چې ما د لودي خاندان ډېر عزت کوو. نو ځکه مې د جیل نه راویستله او کابل ته مې د کامران میرزا خواله ولیږل. خو د ابراهیم لودي مور په لاره دریاب ته ودنګل او خودکشي وکړه. بهر حال بابر اوس د هندوستان شهنشاه جوړ شوی و. دا هغه بابر و چې د موجوده ازبکستان د پرغانا نه د خپل مور او یو څو اعتمادي ملګرو سره د 8 کالو په عمر کې تښتېدلی و او په غرونو کې به اوسېدو چې چېرته دښمنان یې مړ نه کړي. دغه 8 کلن بابر د هندوستان لوی شهنشاه و. خو تخت حاصلول یو کار دی او په هغه خپل کنټرول برقرار ساتل بل کار دی. بابر ته هم د خپل مغل سلطنت برقرار ساتلو دپاره د نورې وینې تویولو ضرورت و. وشوه داسې چې د راجپوتو د علاقې شهزاده رانا سنګه بابر ته په لودي د حملې کولو درخواست کړی و او ورسره یې وعده کړې وه چې خپل زرګونو پوځ به د بابر په کمان کې ورکوي او لودي خلاف به ورسره جنګیږي. رانا سنګه نه خو دغه وعده پوره کړله بلکې الټه یې د بابر بادشاهي منلو نه انکار وکړو. رانا سنګه دا خیال و چې بابر به هم لکه د نورو حکمرانانو په هندوستان حمله وکړي او د لوټ مار نه پس به واپس لاړ شي او دی به په دغه کمزوري خلقو د حکومت اعلان وکړي. خو بابر داسې ونه کړل. هغه خپل تخت د کابل ناګرې ته منتقل کړو او په هندوستان یې د مغل سلطنت قیام وکړو. رانا سنګه پوهېدو چې بابر ایله ایله جنګ کړی دی، پوځ هم کمزوری او ستړی دی او بابر هم، نو لحاظه د بابر سره د جنگ کولو دا ښه وخت دی. رانا سنګه د بابر سره د جنگ اعلان وکړو. خو چې بابر خبر شو نو د رانا سنګه سره د مقابلې دپاره د نوي توپونو جوړولو حکم وکړو. د بابر وفادار علي قولي یو داسې توپ تیار کړو چې د 600 فوټ پورې لرې ګولۍ به یې ویشتلې. بابر ورته ډېرې خوشحالۍ نه شاهي لباس او د شاهي خاندان توره هم په انعام کې ورکړه. بابر د خپلو پوځیانو سره د رانا سنګه سره د جنگ دپاره اګرې میدان ته ووتو او هلته یې جنګي تیاریانې شروع کړلې. د ده سره 50 توپونه او په سوونو هاتیانو. د بابر په پوځ دباو و، ستړي و. بابر پوځ ته تقریر وکړو او د پوځ حوصلې ځوانې کړې. هغه د الله تعالی سره وعده وکړله که چېرې د رانا سنګه خلاف دی دا جنګ وګټي نو شراب به نڅکي او په پوځ او عوامو به هم پابندي لګوي او په خپل ریاست کې موجود د مسلمانانو نه به کله هم ټیکس نه اخلي، دغو ته به ټیکس معاف وي. خانوا د نن سبا بھارت د راجستان برتپور ضلع حصه ده. د بابر او رانا سنګه فوجونه په دې میدان کې یو بل ته مخامخ شو. دلته بابر یو ځل بیا د پانی پت والا جنگ حکمتي عملی استعمال کړل. خپل پوځ په 3 حصو تقسیم کړو او د هغې غیر چاپیر او مخې ته د لرګو حفاظتي دیوالونه جوړ کړل. چې جنگ شروع شو نو یو ځل بیا د بابر فوجانو دښمن ډیر په اسانۍ سره ګیر کړو. د رانا سنګه څه اتحادیان هم د ځان خلاصۍ دپاره د بابر سره میلاو شو او بابر دا جنگ هم ډیر په اسانۍ سره وګټو. رانا سنګه زخمی حالت کې وتښتېدو او بابر واپس اګرې ته راغلو. رانا سنګه ته د هغه سردارانو یو کال پس زهر ورکړل او مړ یې کړو. ځکه چې رانا سنګه د بابر نه د بدلې اخیستلو توان نه لرو او کوششونه یې کول غوښتل او سرداران یې پوهېدل چې د بابر سره بیا جنگ کول ځان بربادول دي. بهر حال د بابر د لارې یو بل خنډ هم ختم شو
هغه په حکومت کولو عوامو ته سہولیاتو ورکولو باندې توجه جوړه کړله. خو صرف 2 کاله پس په 1530 کې د بابر په 40 کاله عمر کې انتقال وشو. د بابر دغه اچانک مرګ ټوله رعایا هم حیران کړه. د بابر د مرګ سره یوه حیرت انګیزه واقعه هم تړله شوې ده. ویل کېږي چې د بابر زوی ولیعهد محمد همایون ډیر زیات بیمار شوی و. بابر به د پریشانۍ له وجې د خپل زوی د بسترې نه غیر چاپېره تاویدو او دعا به یې کوله چې یا الله زما د ژوند په بدل زما د زوی ژوند بچ کړي، ما واخلي خو زوی مې مرګ نه بچ کړي. او په حیرت انګیز طور همایون صحتیابه شو او بابر بیمار شو او وفات شو. د بابر مړی د د وصیت مطابق کابل ته یوړی شو او هلته دفن کړی شو په کم باغ کې چې د بابر مقبره ده. په کابل کې دغه باغ ته باغ بابر ویل کېږي. بابر د نورو بادشاهانو په شان رحمدل و که ظالم و، په دغه ترننه بحث کېږي. خو بابر په خپل کتاب تذکرة بابری کې لیکلی دي چې د ده په دور سلطنت کې خلق محل ته راغلل او فریاد یې کوو چې څه خلقو د دوی غواګانې چیلۍ او میخې پټې کړي دي او لوټ مار یې کړی دی. دغه کسان په 2-3 ورځو کې ونیول شو او په مین چوک کې ټوکړې ټوکړې جوړې کړې شوې. خو بابر په خپله په دغه کتاب کې یوه بله واقعه هم لیکلې ده چې په هندوستان د حملې په وخت کې ګڼ شمېر افغاني حملاور چې د لودي د مرستې لپاره راغلي وو نیول شوي وو. ټول یې ووژل او د سرونو نه یې ورله میناره جوړه کړله او داسې میناره یې د پانیپت او رانه څنګه سره د جنگ په وخت کې هم جوړه کړې وه. دغه قصه هم ډېره مشهوره ده. او صرف دا نه، د بابر په باره کې دا هم مشهوره ده چې د سیکانو اولنی ګورو بابا نانک جی قید کړی او په جیل کې به یې پرې ټوله ورځ میچنه ګرځوله. ګوجرانواله سره نږدې امن آباد کې ګواره چکی صاحب هم په هغه ځای جوړ دی چرته چې په بابا ګورو نانک قید و. ظهیرالدین بابر خپل پلارنی سلطنت پرغانه خو واپس وانخیستل شو، خو په افغانستان او هندوستان کې داسې سلطنت جوړ کړو چې په تاریخ کې د مغلیه سلطنت په نوم یو لوی مقام لري چې یادګارونه په پاکستان، افغانستان او انډیا کې د تاریخي قلعو او مسجدونو په شکل کې موجود دي. په دغه کې یو د ایود یا بابری مسجد هم و چې د بابر صفایانو په 1528 کې جوړ اهم خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړلې. د مغلیه سلطنت 300 کالو نه زیات وخت پورې حکومت کړی دی. په دغه کې صرف 4 کاله حکومت بابر کړی دی، باقی د زامنو د نوسو په بارت باندې حکومت کړی دی. په دغه کې ډېر مشهور شاهجهان، جهانگیر خان، خسرو خان او ډېر لوی نومونه دي. تاسو د تاریخ د پاڼو نه د ظهیرالدین بابر د جنگي فتوحاتو او بهارت یې قبضه کړی څنګه د دلی تخت باندې څنګه خپله فتح کړې وه دغه تاسو واورېدل.